خبره معلومه شوه، دا مسله معلومه شوه چې سفر السفر قطعه من النار، سفر چې دی نو دا د اور یو ټوکړه ده، د اور یو غټه حصه ده. مسافر زه تاسو ته مسافر سره د الله د نامې په خاطر ډېر شفقت وکړئ، رحم ورسره وکړئ. مسافر سی مسافر دی چې د خپل اهل و عیال د خاطره خپل ځان د دوزخ دې ټوکړې ته نیولی دی. السفر قطعه من النار، سفر د اور ټوکړه ده او دې مسافر ځان نیولی وي د اور ټوکړې ته دې دپاره چې زما بچي په راحت باندې زندګي تېره کړي، زما مور پلار دي په سکون باندې زندګي تېره کړي، زما خاندان دی، زما ټول اولاد دی، زما متعلقین دی، ته زه څه خیر ور ورسوم، نو هغه د دې دپاره تللی دی. خو یو خبره ده، زما خو دا قانون دی چې زه د مسافرو نه مطالبه نه کوم او تاسو ته هم دا دی. رنګ وکړي که نه، دا راولېږه، ګړی راولېږه او دا موبایل راولېږه، دا قیمتي سپری راولېږه، نه نه نه، پخپله رالیږي مسافر، پخپله رالیږي، الله پاک دې خوشحاله کړي. او تاسو به مطالبې ته نه کوئ. تاسو ته پته شته هغوی چې دا تاله کوم موبایل رالیږي، هغوی چې دا تاله کومه ګړی رالیږي، هغوی چې دا تاله کوم سپری وغیره رالیږي، دا د هغوی په وینو باندې کېږي، دا د هغوی د وجود په تودو شګو باندې دا کېږي، وجود یې پروت دی په ګرمۍ کې، هغوی نور نه پېژني، ګرمي نه پېژني، یخني نه پېژني، دا نه پېژني چې ما ته څومره تکلیف دی، او صرف په دې مین باندې کار کوي چې زما اولاد دی، زما ښځه ده، زما نور خاندان دی، هغوی په غرض باندې دی ځان تیاروي. نو مهرباني وکړئ دعا ورته کوئ، ښه تاسو ورته دعا، هغوی ستاسو دپاره تللی دي، نو تاسو به هغوی ته دعاګانې کوئ. او بله خبره درته وکړم، یو ډګري رسول الله مبارک مقرر کړې ده د دعا د قبلېدو، د عالم دپاره نشته، مفتي دپاره نشته، شیخ الحدیث دپاره نشته، دا چې دا رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم د مسافر دعا نه رد کېږي. مسافر چې د خولې نه ټکې وباسي هغه خدای پاک قبلوي، ولې هغه په یو ښه مقصد باندې تللی دی او خپل کور یې پرېښی دی، خپل کلی یې پرېښی دی، خپله کوڅه یې پرېښې ده او تللی دی د حلالې مزدورۍ د طلب دپاره. دا مهرباني وکړئ چې هغوی سره ډېره ګزاره کوئ، مطالبې ته نه بې ځایه مه کوئ او هغوی ته د غم خبره هم ورته مه رسوئ. یو خو داسې غم وي چې هغې نه لابودي وي، ضروري وي، یو غم داسې وي چې ضروري وي، خیر دی، خو معمولي خبرو د تکلیف خبر مسافرو ته مه رسوئ. د دې د حالاتو نه زه خبر، نو دا مې تاسو ته د دې ضمن کې یو خبره هسې مازغو ته کېنوله، ښه